ښه نو کشر خو خلکو ته ډېر زیات ګران هم وي که نه فصیح الدین څنګه شهید شو چېرته شهید شو چې فصیح الدین واده کړی و کتونکو دا ماشومه د فصیح الدین مشرۍ لور ده دا چې تاسو د ښکاري دا د هغه زوی دی او دا د فصیح الدین کشرۍ لور ده بچې بابا دې څه شو شهید شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او دا وخت په سرډیرو کې موجود ما یو څو ورځې مخکې فصیح الدین چې د پولیس یو ځوان و هغه د کوره سهار ووته په دې امید او اسره باندې لاړی چې یاره زه به کور ته راځمه خپلو بچو له به شپه راوړم خو فصیح الدین ته پته نه وه چې په هغه باندې به د خاورو ډیرې ودرېږي او دغه هغه د کوره وتل اخري وتلو او په کور کې دغه د هغه اخري شپه وه دا وخت ما سره د هغه رونه ولاړ دي د هغه نور رشته دار ولاړ دي د دغې واقع په حوالې سره د دوی نه تفصیل اورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه لی ستاسو څه نوم دی زما نوم ولایت خان دی زه د فصیح الدین مشر ورور یم فصیح الدین مشر ورور فصیح الدین موږ وروڼه خویندو کې ټولو کشر یو ټولو کشر و ښه نو کشر خو خلکو ته ډېر زیات ګران هم وي که نه ډېر زیات نازبین موږ رالوی کړی وه هغې له خدای پاک شهادت مرګ ورکړو نو د دنیا هغه جدایي لږه دغه هو ده او باقي الحمدلله مرګ د شهادت دی د خوشحالۍ مرګ دی او زموږ دپاره فخر مرګ دی چې لکه د دې خور لپاره خپلې وینه ورکړه او د امن دپاره خپله وینه ورکړه ټیک ښه درې واقع حوالې سره ته ووایي فصیح الدین څنګه شهید شو چېرته شهید شو فصیح الدین څنګه چې تاسو وویل دلته کې موږ سره پاتې شو په هغه ورځ سهار ووتو او ویې چې یاره زه خانجي زه ځم ډیوټي هله ماته به هغه خانجي وي نو لاړلو او خپله ډیوټي خپل فرایض انجام کولو او هلته کې بیا همدغه شان چې کوم خلک وو هلته کې دوی ته بس اطلاع شوې څه د پولیسو کاروایي وه دوی هلته کې بیا چاپه والیا او چاپه کې بیا په دې باندې فایرنګ شوی دی او پای کې الله پاک زموږ ورور له شهادت ورکړو صحیح ده ښه دوی په دغه چارسده کې په چاپه وهلې د دې سره تاسو ته نور څه معلومات دي څو کسان وو زما ورور سره دغه تاڼې لکه چې کوم سټاف دی نو هغه تقریبا ټول تللي وه هغې وی چې لکه تر د ډي پي او پورې کسان په دې چاپه کې موجود وه او دوی لاړل او هلته چاپه ووهله او دغه چې کوم کسان په چا چې دوی چاپه وهله هغې فایرنګ وکړو په فایرنګ په دغه کې زما ورور فصیح الدین شهید شو او کیسر خان ایس آی چې کوم دغه زخمي شوی و پکې دوی سره ایسچو څوک په دغه موقع باندې ایسچو دوی سره فضل داود خان ښه بیا دوی باندې فایرنګ وشو ستا ورور شهید شو د هغې سره یو بل کس زخمی شو هغه چې چا فایرنګ کو هغې مجرمان هغې کې څوک لګېدلي دي نه دي لګېدلي هغه جی د چارسد د پولیس پیج بیا چې موږ کتو د هغې سره لکه بیا تقریبا زما په خیال ورځ دوه مخکې پای باندې راغه چې دغه شان دي ته بیا دوباره اطلاع شوه چې دا شان دغه را روان دي دوی ورته ناکهبندي وکړه او په هغې کې بیا دوی فایرنګ کړی ویې چې یاره موږ ما کسان وویشتله یعنې په دغه موقع کې په کومه موقع چې ستا ورور شهید شوی دی په دغه موقع کې دغه مجرم یا مجرمان ژوندي وتی دي او دې چې لکه فایرنګ کړی نو زما ورور چې کله شهید شوی دی نو هغې سیچو صاحب چې دغه علاقه داسې وه د ځای داسې وه چې د شپې تیاره کې هغې بیا موږ نه ووتو او موږ بیا چې کوم دی مطلب مخکې نور تلونو کېدای شي زموږ نور شهیدان شوي وه نو هغه چې کوم دی نو لکه زما ورور شهید شو او دوی بیا لکه خپل فایرنګ وکړو خپل دغه وکړو خو چونکې هلته کې هغې وي چې لکه ډېر زیات جاړې بوټي وه هغې کې هغې پناه واشو هغې کې لاړو هغه ټایم په هغه ټایم په حساب سره یې ووت لاړه صحیح ده ښه دره ته ووایه چې فصیح الدین واده کړی و او جی فصیح الدین واده کړی څو بچی دي د فصیح الدین دوه لوریانې دي یو زوی دی جی نو هغه ماشومان پوهېږي هغوی ته پته ده چې زمونږ پلار شهید شوی دی جی لکه هغې کې هغه مشر لور خو لکه داسې او دوه ماشومان چې کوم دي هغې لا فلحال داسې نه پوهېږي او لکه دا و چې زموږ بابا مړ دی او کله کله و چې یاره زموږ بابا به کله راشي یا هغه ماشومان داسې کې لکه نه پوهېږي خو موږ هغې له دلاسه ورکړو چې یاره لکه ستا بابا لا په ډیوټی دی ته چې دې ماشومانو ته ګورې نو تا ته خو پته ده چې هغه باندې خاورې اورېدلي دي نو څنګه څه ته محسوسېږي یاره جی لکه دا ماشومان له فلحال لکه تاسو داسې ووایه چې دوی له موږ دلاسه ورکوو او د دنیا دا زخم داسې لږ موده پس به دا ډک شي او انشاءالله تعالی موږ نیکسټ چې کوم زموږ پلانینګ دی چې دې ماشومانو ښه تعلیمي تربیت وشي او دوی د معاشرې ته ښه انسان په شکل راشي مورکۍ دې ژوندی ده او جی مورکۍ مې ژوندی ده
نو تا په خپلو خبرو کې وی چې هغه مونږ ډېر نظمین رالوی کړی نو چې ستا د هغه لپاره درد دی د مورکۍ څه حالت دی جی دلته زه کوم ته اضافه کوم زما مورکۍ دې ټیم کې بیټ پیشنټ ده او کله چې فسیودین مونږ راوړو نو ما ورته چې لکه یو خو د هغه مرګ د شهادت دی خو بل خوا چونکې هغه نیازبینو ډېر زیاته چې مونږ ورته لاړلو ډېر زیات لاړلو نو واقع دی چې هغه چونکې مور نو هغې ته هغه درد لږ زیات ورسېدو خو هغې ته مو وویل چې دا ستاسو لپاره په آخرت کې د بخښنې ذریعه ده نو الحمدلله هغې م دا تسلیم کوي چې شکر الحمدلله چې زوی مې شهید شو د وطن دپاره یې خپلې وینه ورکړه صحیح ټیک ده ښه بل دې کې بیا داسې وشوه چې د جماعت اسلامي څه خلک راغلي و هغوی د دې ماشومانو د تعلیم او د تربیت لپاره څه اعلان کړی و دا د دې څه حقیقت دی جی مونږ ته خو چې کله دا واقعه وشوه نو تقریبا د هر یو سیاسي ګوند نه کسان راغلي وه خو په کې د جماعت اسلامي چې کوم کسان راغلي نو هغوی وی چې یاره د الهد مسکول دی نو هغې کې به انشاءالله تعالی مونږ به دې ماشومانو ته د 10 پورې فري تعلیم هم ورکوو او چې لکه څونه مونږ نه کېږي سکالرشپ وغیره چې څه وي هغه ټایم سره چې دې کله دې جوګه شي مونږ به ورته ورکوو ښه یو بل سوال درته کوم ته په خپلو خبرو کې بار بار وایې چې یاره د فصیح مرګ د شهادت دی او مونږ پې خوشحاله یو نو دا راته ووایې چې د پولیسو کردار ته څنګه ګورې جی د پولیس که مونږ اورال کردار ګورو خاص کر په خیبر پښتونخوا کې نو دا انتهایی زړور خلک دی ځکه چې دی لکه صرف خپل ځان نه بچ کوي دی عوام بچ کوي خپل ځان بچ کوي او دشمن رانیسي او په دې کې مونږ ګورو چې کوم یو مجرم وي نو هغه اکثر چې کوم دی نو هغه خو لکه صرف ډایرکټ فایرنګ کوي نو هغه دې کې زیاتره زمونږ چې څو نرونه دي نو شهیدان شو نو دا زمونږ د خیبر پښتونخوا ډېر بهادر پولیس دي او مطلب که مونږ وګورو د دې افسران دي دغه ټول الحمدلله ډېر بهادرۍ سره چې کوم دی نو د دې شي مقابله کوي او لګیا دي